و یو څو سړي په کار دي خو د کار سړي په کار دي. ټولو پاکستانیانو ته د ډېر زیات مبارک شو ملګرو. په قومي اسمبلی کې یو بل پاس شو. هغه بل څه دی؟ څوک چې هم د اصحاب په باره کې غلط الفاظ استعمالوي نو 10 سال قید او 10 लाख روپۍ جرمانه به هغه ته اورولی کیږي. دا بل چا راوړو ملګرو؟ زنده‌باد جماعت اسلامي دغه قومي اسمبلی رکن جناب عبدالاکبر چترالی صاحب چې په 2022 کې دا بل هغه راوړو مخې ته او دا بل پاس شو. اول خو دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده ملګرو چې داسې قسم بل چې په هغې کې د اصحابو په باره کې خبره وي، د هغوی په حق کې خبره وي، د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې خبره وي، نو داسې قسم بل اخر ولې زنګولی کیږي؟ په دې باندې ډایرکټ دستخط ولې نه کیږي؟ ځکه دا خو اسلامي ملک دی، جمهور پاکستان دی او په دې لفظ باندې آزاد شوی چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. نو په 2022 کې دا بل راغلی او د اوسه پورې آیا ولې دا بل نه دستخط کېدو؟ او بیا داسې قسم خلکو له سریعام پانسي پکار ده. خو بیا هم په دې هم خوشحاله شو چې زه دغه کسانو ته 10 लाख روپۍ جرمانه او 10 سال قید هغه واورولی شو. خو عبدالاکبر چترالی صاحب په خپله انټرویو کې دا خبره وکړه چې اوس دې الله جل شانه دغه خلکو له طاقت ورکي چې کوم بل منظور شو چې په دې باندې عمل درآمد هم وشي. ځکه ملګرو تاسو به کتلي وي ډېر داسې په پاکستان کې واقع شوي دي چې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې هم ګستاخي وشي، د صحابو په شان کې هم ګستاخي وشي. هغه د کلي علاقې خلک راپاسي او هغه سړی سنګسارول غواړي، دغه پولیس یې بوزي او بیا هېڅ پته د هغه کس ونه لګي چې هغه څه شو. او دا زموږ د مسلمانانو دپاره پکار هم ده چې اسلامي بلونه په دغه قومي اسمبلی کې راوړلی کېږي، خو سپیکر صاحب له دا پکار دی چې په هغې باندې زر تر زره دستخط کوي. ځکه موږ مسلمانان یو، د ملک اسلامیه جمهور پاکستان دی کوم چې د لا اله په مطلب باندې آزاد شوی. نو په 2022 کې دا بل راغلی او د اوسه پورې آیا وجه څه ده چې په دې بل باندې دستخط یې نه کېدی؟ نو اوس هم زموږ ډېر زیات شکرګزار یو د جناب عبدالاکبر چترالی صاحب چې دغه بل یې راوړو او دا بل پاس شو. د سپیکر صاحب هم شکریه ادا کوو چې په دې بل باندې دستخط وکړو. خو اوس د الله جل شانه څنګه چې عبدالاکبر چترالی صاحب دا خبره وکړه چې اوس دې وله الله جل شانه طاقت ورکړي چې یو درې څلورو ته سزا میلاو شي یا داسې قسم خلکو سر د تن نه جدا شي، نو بیا به چرې هم په پاکستان کې څوک داسې قسم بې حرمتي نه کوي. دا ویډیو لازمي د ټولو مسلمانانو د ټولو پاکستانیانو سره شیر کړئ چې هغوی ته دا د خوشحالۍ خبر لاړ شي او الحمدلله او سبحان الله ووایي او عبدالاکبر چترالی صاحب له شاباسۍ ورکړي. کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. دې وي الله پاک.